دی کې بام که خیری انشاءالله سبالا مونږ عبارت وایو ښا دی کې بم وایو سبالا عبارت انشاءالله ټولو کتابونو کې به عبارت وایو بخاری ثانی کې بم وایو او ترمذی ثانی کې بم وایو ټولو کې به عبارت وایو ها نو د ټولو د پاره وتا نمونه ته ټولو لیکلي کې یو د ټولو نو دلته هغه بورډ څه شو دمو هروستو هغه بورډ لیکا ولګوا نو په هغه بورډ به اوس نه خیر دی بیا به وته ولیکي ان شاء الله نو ما پرون تاسو ته ویلو چې په دې کې یو څو مباحث تی مولانا صاحب یولس مباحث برته ویلو یاد دي یولس یو کلام په سند کې اجمالی درته بیا وېما دویم شرح د حدیث دریم معنا د قبول او څلورم مسله د اشتراط د طهارت د سجدې د تلاوت د پاره او پنځم مسله د اشتراط د طهارت د جنازې د منځ د پاره او شپږم مسله د بنا او اوم مسله د فاقد الطهورین یاد دي او تم حکم د تصدق د مال حرامنا او نهم اقسام د وضو او ذات اقسام او لسم مسله د فرضیت د وضو او یو لسم مسائل مستنبطه نو دا یو لستو خبرو کې غالبا یو خبره ما کړې و چې هغه احوال دراویانو دي او نور لا پاتې دي انور د تاسو کوم یو مې کړې ده هغه ز صحیح شو احوال درواتو وي دویم برازو معنا د قبول لره معنا د قبول چې قبول ستوي او ما ویلو چې دا به ګورې قبول وایه قبول بنوایه اگر چې شته دا نه وایم ضرورت نه کوم ما پسې به د لغتو کتاب نه راوړي چې هلکه دی خو چې قبول هم صحیح دی فعول وزن نه بس صحیح بی خو قرآن شریف کې رب العالمین لفظ د قبول استعمال کړی دی فتقبلها ربها بقبول حسن اوس د قبول معنا څه ده نو مولانا صاحب قبول قبلېدلو ته ویل کېږي دوه قسمه لري د هر یو قسم په معنا به پېښ شي بس خبره خلاصه شوه قبول دوه قسمه دی دوه معنی لري دوه قسمه لري نو دوه معنی لري یو ته قبول اصابت وي په سواد سره یو ته قبول اجابت وي قبول اصابت په سواد سره بل ته قبول اجابت وي دواړو کې څه فرق دی دواړو معنا څه ده ځان پوه کې قبول اصابت په سواد سره څه ته وایي کون الشیء مستجمعا للشرائط والارکان چې شی شرایط هم برابر شي د مانځه د زرمور لاندې زرمور په بیا د اورې خوږي برابر شرایط هم برابر دي د مانځه او دس وغیره و استقبال قبله ارکان رکوع قیام وغیره برابري نو دا منځ دویم د دې معنا د صحت ما بلوز ویلو صحت معنا مې کړې وکنه دا صحت د صحت او د ثواب فرق مې درته کړی و مقه شعر او تعبیر بدلوم اوس چې تاسو پېښه نو قبول اصابت صحت ته وایي صحت دې پېژندلی و که نه قبول اصابت څه ته وایي صحت ته وایي او قبول اجابت حصول د ثواب ته وایي دا فرقونه خو ما بخاري کې وایي قبول اصابت په سواد سره صحت ته وایي قبول اجابت څه ته وایي حصول د اجر او د ثواب ته څه فرق شو دواړو کې شابه قبول اصابت دنیوي حکم دی فراغ الذمه دی یاد دی چې ذمه فارغه د ثواب شته که نشته دی په هغه سبزه کې چې منځو کې او قبول اصابت څه ته ویل کېږي حصول د ثواب ته کله به عمل نی ثواب به حاصلي لکه من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله څنګه دی قد وقع اجره علی الله ما ویلو درته اذا سافر احدكم سفر کی اذا مرض او سافر احدكم ویلو کنه ویلې چې مریض شي نو كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما دا مې ویلو درته نو دواړو کې فرق شو ما سوې چې قبول
اصابت صحت ته وایي. څه ته وایي لکه صحت ته. او د صحت معنا مې درته کړې وه څه فراغ الذمه. د صحت معنا مې کړې وه چې دا حکم دنیوي دی. د صحت معنا مې کړې وه څه ته ویل کېږي کون الشی مستجمعا للشرایط والارکان. ثواب وي که نه. او د قبول اجابت د اجابت ته اثابت پسې سره ویلی شي. قبول اجابت دا څه شی دی لکه حصول د اجر. دویم څه دا حکم اخروي دی. او دا څه بل درته ویمه بل دا دی ما ویلو حصول د شي فی حیز مرضات رب. ویلو که نه حصول د شي فی حیز مرضات رب چې الله راضي شي. عمل ورسره شته که نه ته. او که دواړه یو ځای شو شرایط ارکان برابرو او حیز مرضات رب ماشاءالله بیا خو ډېر لوی زبردست شی ترې نه جوړ شو. نو ما وویل چې قبول اصابت حکم دنیاوي دی. قبول اجابت حکم اخروي او قبول اصابت معنا صحت ته فراغ الذمه او صحت او فراغ الذمه. او قبول اجابت څه شی دی هغه حصول د اجر دی. یاد دې شوه. درېیم مې څه ویلو چې قبول اصابت هغه څه ته وایي کون د شي مستجمع د شرایط و ارکانو دپاره. او قبول اجابت څه ته وایي آداب یعنی کون الشی هغه چې واقع شي فی حیز مرضات الرب. اوس برا شو لا تقبل معنا د قبول مې درته ووی نه قبلیږي. دلته کم قبول مراد دی کمه معنا. تاسو ته ما فایده ویلې ده خو که تاسو سوچ کړي شرط منتفي شو بغیر طهور. طهور نشتا شرط منتفی شو. نو چې شرط منتفی شو نو کم قبول نفی شو اول والا لا تقبل. اول والا منتفی شو چې قبول اصابت دی. لا تقبل معنا بس کوم صحیح نه دی بغیر طهور. لا تقبل حکم دنیاوی دی. لا تقبل فراغ الذمه رانه لقضا بکے دوباره بکے. لا تقبل معنا عدم صحت شو ذمه فارغه نشوا حکم دنیاوی دی. لا تقبل سمانا به حکم شابسه دلته به دا معنا حکمه چې شرط مفقود دی. او یې دلته کې ورسره دا قبول اصابت په خپله راغی. خپله ورسره راغی قبول اصابت په خپله ورسره راغی. ولې چې مونځ صحیح نه شو نو ثواب هم نشته. خو دلته قبول اجابت. یاره یو خبره ته خارجي کوم او ضروري ده ته ګڼم. دا دوه معنی د قبول چې دي په دې کې حقیقت کم دی او مجاز کم دی. نو علامه عثماني وی په دې اوله معنا حقیقي ده. په اوله معنی حقیقي ده چې قبول اصابت دی. او دا دویمه معنا یې مجازي ده چې قبول اجابت دی. او حافظ ابن حجر سوی هغه وی نه دا دویمه معنی حقیقي ده لومبی مجازي ده. او یو لوی محدث دی ابن دقیق العید. د دې محدثینو حالات برته لږ لږ ویم خو وروسته. یو لوی محدث دی ابن دقیق العید او دواړو کې مشترک دی. اوس براشي مولانا صاحب مونږ ته کومه معنا واغشتا علامه عثماني لومبی معنا په لومبی بس یو ځل بیا ووایه په لومبی کې د عثماني صاحب په نیز باندې په لومبی کې حقیقت په دویم کې مجاز. او دا ته لکه لاندې دی نو اورې لږ بره کوه دا قصې کوه. په نیز د علامه عثماني په لومبی معنا کې حقیقت دی په دویم کې مجاز. پنیز دا حافظ ابن حجر په دویم کې حقیقت دی په لومبي کې مجاز. او پنیز د ابن دقیق العید دواړو کې مشترک دی. نو په علامه عثماني خو اعتراض نه واردېږي. هغه وایي معنا حقیقي مې واغشته. لا تقبل لا تصح جمله اولا کې حقیقت چې کله متعذر شي یا متاثر شي او قرینه مراشي نو ته بیا مجاز خالی.
تبادر ما د تمخ کیو چې د حقیقت پہچان دا دی چې تبادر ذهن ته کوم معنا کوي لیکن مولانا سے په حافظ ابن حجر سوال کو چې ته وې چړومبه معنی مجازي ده نو ته مجازي معنا واغشته څه قرینه ده ستا په نسخو ثواب والا معنا حقیقي دا ولې نه علي معنا مجازي ولې نه ستا په نسبانه چړومبه مجازي ده مل قرینه تو او ابن دقیق العید ته هم چې مشترک دی د مشترک نه چې یو معنا اخلي نو تاسو سره به خامخا قرینه وي نو څه قرینه ده مشترک نه چې یو معنا اخلي کما اخلي نو هغه کې به قرینه خامخا قرینه نه بغیر یو معنا هم نشي غشته نه پېښه په خبره په عثماني اعتراض نه واردېږي ولې هغه معنا اوله مراد کوي او هغه حقیقت دی او په حافظ ابن حجر اعتراض کیږي چې هغه معنا اوله مراد کوي خو مجاز د قرینه صدا او ابن دقیق العید دوی دواړو کې مشترک دی نو د مشترک نه چې یو معنا اخلي نو قرینه وي نو قرینه صدا نو قرائنه وره یو قرینه اجماع ده چې د طهور نه بغیر منسی کیږي ځکه معنا اوله وي عثماني خو ته حقیقت ته هغه خدا قرائنو ته نه ګوري او حافظ ابن حجر وی چې دا مجازي معنا صحت والا ځکه اخلم داړو به اجماع ده په دې باندې چې بغیر د طهور نه منسی کیږي اجماع په قرینه شو ځکه معنا اول اخلم دا یو شو دویم پر حدیث قرینه ده رست براشي مفتاح الصلاه الطهور نو چې کونجه نه بغیر ته گاډي نشي سٹارټ کولې او دروازې ته د شي داخلي دی کورتا نو مستبس داخل شي نو هغه نه معلومیږي مفتاح الصلات نه لومبه معنا دلته مراد را مونږ سې کېږي نه او مولانا صاحب درې مسله معطوف علی په قرینه ده معطوف علی په قرینه ده معطوف علی سره ولا صدقه من غلول التمانا د صحت ته د ثواب نه دی صحیح کېږي نه د حرام مال نه صدقه دا نه چې ثواب نه کېږي صحیح کېږي نه نو هغه معطوف په رستو چې کوم معطوف دی هغه قرینه را التکه معنا اوله ده چې صحت منتفی شو دلته کې معنا اوله ده او سلورم نص د قرآن په دلیل دی قرآن کې الله سوی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم بغیر او دست مونته نشي ودرېږي منځ صحیح کېږي نه قرآن قرینه شوه ځکه معنا اول اخلمه او پنځمه څه خبره شوه پنځم لا تقبلو لا د پاره د نفي د ذات هم راځي او د نفي د صفت هم راځي لا دواړه معنی ورکوي نفي د ذات دپاره هم راځي او نفي د صفت هم دپاره راځي نو نفي د ذات به والمه لا تقبلو ذات یې صحیح نه شو صفت نه چې ذات خو یې صحیح دی په ارض مخصوبه کې منځ خو صفت یې نه صحیح نفي د ذات شوه یاره کله نفي د صفت او د کمال هم راځي هلته به ما سره قرینه موجوده لکه لا صلاة الا بفاتحة الکتاب نو هلته کې زمونږ په نیز باندې فاتحه واجبه ده فرض نه ده نو څه مونځ کامل نه دی هلته به لا دپاره چا والمه د نفي بلکې دغه پرېږده دغه لږه اوږده ده دا به ویم چې لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد هلته لا د نفي د ذات نه نه چې ګنې که په کور کې دې مونځ وکړو د جومات ګاونډي مونځ دې صحیح نه شو مونځ صحیح دی خو کامل نه دی یا لا صلاة الا بفاتحة الکتاب من صحیح دی خو کامل نه دی لا د پاره د نفي د کمال ولې قرینه پسې ده بل دی کې راځي من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج څه ته وایي نقصاني ته وایي چې ذات یې صحیح دی خو نقصاني دی که جبیره دی ولا دا سجده سهوی کړه نو بیا هم پروا نشته وبشي مطلق قرات فرض او فاتحه اعظم د صورت د واجباتو نه دي نو ما سوې بیا درته وایم په هغې دواړو باندې اعتراض واردېږي په عثماني نه واردېږي چې تاسو مجاز ولې واخیست ابن دقیق څه قرینه ده او ابن تا د مشترک نه یو معنا واخیسته څه قرینه ده څو قراین شو پنځه یوه قرینه څه شی شو اجماع ده چې دلته د قبول نه لومبی معنا مراده ده بغیر د طهور نه مونږ نه صحیح کېږي دویمه قرینه رستو حدیث دی چې مفتاح الصلاة الطهور غیر قرینه شو چې بغیر د اودس نه نه داخلېږي مونږ نه صحیح کېږي او درېم مې سوی مولانا صاحب چې معطوف په قرینه ده ولا صدقة من غلول کې لومبی معنا ده
چې صحیح کېږي نه بالکل د حرامو نه، نو دلته کې به نه صحیح کېږي. او څلورم آیت پې قرینه دی قمتم الی الصلات. او پنځم مې څه وویې چا بسې پنځم چې لا دپاره د چا شو لکه د نفي د ذات او د کمال. نو دا نفي د ذات اصل معنا ده چې مونږ بالکل سر نه صحیح نه شو. خلاصه شو خبره، دا خو معنا د قبول وه. اوس به راشو هغه درېیمې خبرې له چې طهارت د سجدې د تلاوت دپاره شرط دی او که نه دی. دلته ستا علماو لیکلی دی. نو ابن جریر الطبري، دا به تبري نه وی ښه، دا به تبري وی. د ده نوم دی محمد بن جریر ابن یزید. محمد بن جریر ابن یزید. یو بل دی هغه رافضي دی، معتزلي دی، هغه محمد بن جریر دی، خو د هغه د نیکه نوم رستم دی. د ده د نیکه نوم یزید دی او د هغه د نیکه نوم رستم دی. نو دا محمد ابن یزید دی، محمد ابن جریر ابن یزید. او تبری په فتحتینو تبرستان ته منصوب دی، تبرستان په فتحتینو. نو محمد ابن جریر تبری دا غره ده. او دویم مې څه ووې شعبي، عامر شعبي را روان دی. او ابن علیا. دا درې کسان وایي چې د سجدې د تلاوت دپاره طهارت شرط نه دی. وی دا څه مونځ خو نه دی، حدیث کې خو د مونځ ذکر راغلی چې لا صلاة بغیر طهور. څو کسان شو مولانا؟ درې. کم کم؟ ابن جریر الطبري، شعبي، هلا ابن علیا. ابن جریر الطبري، شعبي او ابن علیا. هغوی وایي چې د سجدې د تلاوت دپاره طهارت شرط نه دی. دلایل یې ووره. وی مونځ خو نه دی، دعا ده. سجده د تلاوت خو یو دعا ده، سر لګی په ځمکه او پکې تسبیحات وي. نه تیر وتمه دا څه مې وویې. دې کې ورسره لکه امام بخاري ملګری دی، را به شي په بخاري کې سجده د تلاوت بغیر د وضو نه صحیح کېږي. څو کسان مې وختي وویې درته؟ درې. یو ورسره امام بخاري ملګری دی. امام بخاري وایي دلایل یې څه دي؟ یو دلیل یې دی تاسو له بخاري کې راشي چې رسول الله مبارک آیت سورت نجم اوې نو پیغمبر مبارک هم سجده وکړه، صحابه هم وکړه او مشرکین هم وکړه. نو مشرکین اودس کم دی؟ بخاری کې برش رسول الله مبارک سورت نجم اوې نو سجد بها، سجده وکړه حضور پاک هم، الا صحابه هم او بل چا وکړله، مشرکین هم وکړله. د هغې خو اودس نو مړه د دې خو آسان جواب دی. دا د صحابه خو به خامخا اودس و، هغوی ته خو پیغمبر طریقه ښودلې ده. او مشرکینو په فعل عدم انکار چې پیغمبر په انکار ونه کړه چې ستاسو خو اودس نشته ولې مو وکړله، نو تقریر د پیغمبر نه دی. دا تقریر د پیغمبر کم یو دی چې د منقاد لشرع او مسلمان د پیغمبر مخکې یو کار وکړي او رسول الله مبارک په انکار ونه کړي. دا یوه شوه. دویم په بخاري کې تعلیقا راغلی دی. تعلیقا ما ویلی دی او را به شي. تعلیق په ترجمه الباب کې دی معلق روایت راوړي. معلق دا چې سند راونړي صرف صحابي وایي یا صرف رسول قال رسول الله وایي، یا دي که نه ما حذف من مبدا اسناده واحد فاکثر. نو بخاري تعلیقا راوړی دی په خپل ترجمه الباب کې څه چې سجده ابن عمر على غیر وضوء، سجد ابن عمر على غیر وضوء، چې عبدالله ابن عمر سجده وکړه او داسې نو. لیکن مولانا صاحب ځان پوه کوه دا معارض دی. څنګه په مصنف د ابن ابي شیبه کې راځي د ابن عمر چې کان ابن عمر یسجد على وضوء، دلته علی غیر وضوء دی. او په مصنف کې سره په مصنف د ابن ابي شیبه کې سره راځي، دواړه راځي. بلکې زه به ته یو خبره بله مو کومه چې کومه نسخه د اوسیلي ده، زمونږ دا نسخه د فربري ده، چې کومه نسخه د اوسیلي ده هغې کې سجده ابن عمر علی وضوء دی. نه پوه شئ په خبره چې کومه نسخه د چا ده؟
د اوسیلی ده اوسیلی دا نسخه خو د فربري ده او د اوسیلی په نسخه کې سجده علی وضوء دی هم اق ابن عمر یادی نو تعارض راغی او ما سره یو بل مزیدار دلیل دی مولانا صاحبو زما چې ما سره د ابن عمر قول دی په بهقي کې دا د ابن عمر فعل دوله خو معارض شو د ابن عمر فعل دی راوړه معارض شو ځکه د فربري نسخه کې څه شی دی کان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء او د اوسیلی نسخه کې څه دی کان ابن عمر یسجد علی وضوء اخو معارض شو خیر و خلاص ما د پاره دلیل څه شو مولانا صاحب زما دلیل د ابن عمر قول دی په بهقي کې دی الفاظ څه دي لا يسجد الرجل الا وهو طاهر لا يسجد الرجل الا وهو طاهر ورس خبره تا دا ما چې کوم دلیل دی نو دا قولی دی او تا د ابن عمر فعلی روایت راوړو نو چې دا قول او د فعل تعارض راشي چاله به ترجیح ملاویږي قول دویم زما دا قاعده کلیه ده او تا چې کوم راوړو فعلی نو هغه کې تعارض دی جزئی واقعه ده او تعارض دی پکې نو بیا قاعده کلیه له به موږ ورکاو ترجیح ورکاو نو ما والا روایت چې ما لا يسجد الرجل الا وهو طاهر د ابن عمر قول دی عمده ابن عمر نو دا قول دی بل قاعده کلیه ده تا والا فعل دی او معارض هم دی جزیم دی دله می ترجیح ورکړه او زما بل دلیل سره سجده د اهم مدارج د صلات نه ده د اهم ارکان د صلات نه نو چې مونږ عبادت طهارت شرط شنو سجده د تلاوت له په طریقې ولا شرط یو قول ببل ذکر کم دلیل بنی او تایید د پاره به پیش کم یو لوی محدث زهری هغه قول دی چې لا تسجد الا ان تكون طاهرا دا دلیل کې نه پیش کوم دا تابعین قول د دلیل کې نه پیش کوم خو استشهاد وسره حاصلېږي بیا ویم دا مسله ابن جریر الطبری عامر شعبی ابن علیہ امام بخاری هغوی وایي چې سجده د تلاوت بغیر د وضو نه صحیح کېږي او جماهیر ائمه اربعه چې څومره دي هغوی وایي نه صحیح کېږي جماهیر ائمه اربعه چې څومره دي نه صحیح کېږي او د هغوی دلیل څه دی یو دغه چې مشرکینو په نجم کې سجده کړې وه د حضور پاک په مخ کې او پیغمبر علیه السلام په انکار نه دی کړی هغوی ودس نو ما وی اخو کافران دي د کافرانو باندې عدم انکار خو دلیل نه وي او دویم څه شی دی دویم دا بخاری کې تعلیقا دا ابن عمر فعل دی چې کان ابن عمر یسجد علی غیر وضوء وما وی چې دا معارض دی د اوسیلی په نسخه کې کان ابن عمر یسجد علی وضوء دی خلاص شو او بلغه بل څه شی دی بل موږ سره د ابن عمر قول دی په بهقي کې د ابن عمر قول اصلي چې لا يسجد الرجل الا وهو طاهر نو ما وی دا قاعده کلیه دا قول غیر معارض دی هغه فعل دی معارض دی جزئی ده دله به ترجیح ملاویږي بل مې سوې چې سجده د اهم مدارج د صلات نه ده نو چې مونږ د سرچ په دې حدیث باندې نو سجده د پاره په طریقې ولا شرط شو او د ظهری قول می تایید کې پیش کو لا تسجد الا ان تكون طاهرا دا مسله خلاصه شو بل مسله سره چې د جنازې منځ د پاره طهارت شرط دی او کنه نو دې کې هغه درې واړه دی بخاری پکې نشتا هغه عامر شعبی ابن علیہ او محمد ابن جریر ابن یزید طبری هغه وی د جنازې د منځ د پاره طهارت شرط نه دی دلیل سره وی دا خو دعا د پشان د نور ادعیه نو دعا د پاره خو اشتراط نشتا دعا چې مونږ کوو نو طهارت ولا هېڅ شرط نه دی جنازې مونځ خو دعا ده او جماهیر سوی ائمه اربعه دا باقی جماهیر هغوی وی نه د جنازې مونځ دا طهارت شرط دی دا حدیث جماهیرو دلیل دی چې لا تقبل صلات بغیر طهور او صلات نکره د په سیاق د نفي کې چې راله عموم فایده کوي چې که ذات رکوع و سجود دی او که جنازې والا دی صلات نکره په سیاق د نفي کې راغی او تاسو ویل چې نکره په سیاق د نفي کې راځي څه پیدا کوي عامه شوه خبره که مونځ ذات رکوع و سجود دی مونږ والا او که مونځ د جنازې دی
دواړه نه صحیح حدیث زموږ دپاره او کته وی دعا ده نو کونها دعاء لا ینافي کونها صلاة دعا د مونځ سره منافق نه الله په قرآن شریف کې وایا د جنازې په مونځ د مانځه اطلاق کړی دی که نه دی کړی صلوا علی صاحبکم لا تصلی علی احد منهم مات مونځ پې مه کوه په مسلمان کوه نو په قرآن شریف کې په اطلاق د صلات شوی دی او دلته نکره په سیاق د نفي کې ده یو منظم صحیح نه شو دا دویمه خبره شو اوس به راشو مولانا صاحب چونکې اصل کې د جنازې منځ کې دعا چې ده که نه اهم رکن دی نو ځکه اطلاق د دعا پې شوی اوس به راشو پنځمې مسلې له چې مسله د فاقد الطهورین ده فاقد الطهورین څه طهور پاکون کی ته وای طهورین اوبه او تیمم ته ویل کېږي لکه یو سړی په ستا فقهاو یو خبره لیکلې ده او زه بله خبره کوم هغوی جدا مثال ورکړی زه به دله خپل مثال درکړم هغوی وایي چې یو سړی په مکان نجس کې محبوس شي نجس مکان دی جیل کې څوک نجس مکان کې نه ورسره اوبه شته نه د تیمم د والو انتظام شته مکان نجس دی دی به څه کوي دې ته فاقد الطهورین وایي نو اوبه شته او مکان نجس دی تیمم هم نشي والی دا ډېره بعیده ده زه راته ووایم هغه دا چې جهاز کې روان شي ما د جهاز اسفار الحمدلله ډېر کړي نو یو ځل موږ په جهاز کې یو سفر و 8 ګنټې سفر و او عجیبه دا وه چې هغه 8 ګنټې سفر ټول د منځونو په اوقاتو کې راغی ماسپښین او مازدیګر او ماښام او ماسخوتن نو ته به 8 ګنټې اودس خو نشي ټینګولی خامخا سړی په جهاز کې خوب ورځي وده کېږي متیازې ورځي نو که ته بار نه اودس هم وکړې ځنه ماسپښین به پکې وکړې بیا به څه کوې ما ته خپله یو ځل نه د سعودي نه راغلی ما او د مانځه وخت او بس خوب راله راغی وده شومه یوازې ما له نه ډېرو خلکو له او هلته جهاز کې خو اودس نشي کولی جهاز کې چې کومه غسلخانه ده نو په هغه غسلخانه کې به ته اودس کوې خو ممنوع چې په اودس شي نو واپس اعلانونه کوي چې مهرباني وکړئ اوبه خلاصې نه کوې جهاز کې ډېرې لږې اوبه معمولي اوبه نو چې تاسو پې اودسونه کوئ اوبه به خلاصې شي نو که چاته استنجا ضرورت شي د بولو او د غایطو به څه کوئ او بل به اعلان کوي چې ګورې اودس مه کوئ ځکه اودس سره خامخا اوبه لاندې پرېوځي اودس سره خو پوټې نه یې غوندې شي وي چې هغه سړی پکې لاس وینځي نو چې لاندې اوبه پرېوځي نو ویرې د بجلۍ هغه شاټ کېږي بار بار به ته دا وایي نه دې پرېږدي او 3.5 سورلی بلکې ما یو جاز کې سفر کوو په هغې کې 700 سورلی وي ډبل ډیکرو څه لاندې و پکې څه پکې بره 700 سورلی وي پکې الحاصل اوس جاز کې راته دا مسله پیښه شوه څه چې اوبه خو اودس هم نشي کولی او تیمم هم نشي والی ولې تیمم نشي والی ځکه تیمم خو په جنس الارض والی کېږي او د جنس الارض صفت زموږ فقهاو کړی دی زموږ امام صاحب ما لا یذاب ولا یحرقو چې کوم شي ویلې کېږي نه او سوځېږي نه نو جاس خو ټول پلاسټک دی خو ویلې کېږي اوسپنه ده خو ویلې کېږي ټول پلاسټک او اوسپنه او سټیل دی ټول ویلې کېږي جنس الارض نه نو څه به کوې اوس وایه که نو یې په صادر ووایه که نه دا په کوم کتاب کې دی په صادر ووایه په صادر خو ته خو وسوځېږي او کته وای بعضې فقهاو لیکلی دي او ټیک شوه هغه صادر چې ګرد و غبار پې پروت دی د هغې د پاسه ګرد و غباري چې ته ټسور کې دلته دې دوړه راشي نو گویا کې په ګرد و غبار باندې تا تیمم ووایه چې ګرد و غبار زموږ په صادرونو کې ګرد و غبار کم دی دروړه صادر ډبه وه نشته صادر ډبه وه ګرد و غبار کم دی یو خبره ده مونږ د جامو ته جامې ولې وایو مونږ خلک زمونږ یو طالب و هغه به وی بلکې باباجي زمونږ رښتیا دا خبره کړې وه وایي مونږ ورته جامې وایو وایي ولې ورته وایو ځکه جمعه کې یو ځل انځو مونږ جامې ورته وایو ولې ورته وایو جمعه کې یو ځل او افغانیان ورته کالي وایي ځکه هغې یې کال کې یو ځل انځي هلکه خفه نه شئ خوشطبي به کومه یار زما بچي یې ټول نو موږ جامې وایو جمعه کې یو ځل انځو هغې کالي وایي کال کې د هغې جامې خو د ښځو د 50 شپېتو ګزو نه کېږي هغه جمعه کې کله انځلی شي
نو چې کال کې یو ځل ایندې نو خامخا به پې دوړه پرته وي او خاورې به پې پرتې وي نو که کالي او کال کې پې اینځه او دوړه وه نو په هغه دوړه ووهه خو زمونږ دا خو جامې دي مونږ خو یې زر اینځو دې کې دوړه نشته نو څه به کوم اوس دې ته فاقد الطهورین شو اوس جاس کې فاقد الطهورین نو بشته چې ته پې اودس وکړې اجازت هم درته نشته او شته هم نه او نه دا تیمم څه شته نو څه به کېږي نو هغې دپاره زه یو چل درته ښیم یو ډېر بهترین چل درته وښیم ما سره یو پیر صاحب ملګری شو په جهاز کې ډېر نیک سړی دی نو هغه د مانځه وخت شو اودس ته هغه هم نو د ما ته وي څه به کوو د مونځ سره به اودس وکړم هغه ته را مسله نه وه معلومه نو ما ورته د فقهاو دا اقوال وی چل به یې م ورته وښه اوس لږ صبر وکړه چې دا مسایل درته ووایم بیا راته اسان چل ښیم دا مشکل به راته نه پېښېږي انشاءالله العزیز نو دې کې د ائمو په میانځ کې اختلاف دی چې دا سړی به څه کوي فاقد الطهورین نو څلور امامان دي او څلور مذهبه دي نو احمد ابن حنبل وایي چې یجب علیه الاداء فقط بیا اودسه دې وکړي یجب علیه الاداء فقط بس بیا اودسه دې وکړي ادا پې واجبه ده قضا پې نشته بیا اودسه دې وکړي دلیل یې څه دی وی دی عاقل دی مکلف دی عاقل دی مکلف دی او اهل دی او وقت پې راغی او قادر په وضو تیمم نه دی ساقط شو عاقل دی مکلف دی اهل د مانځه دی وقت پې راغی او قادر په شرط نه دی قادر په شرط نه دی چې وضو تیمم نو چې په شرط قادر نه شرط ساقط شو ادا واجب شو فقط ادا سے وای د مالک سے پنځ باندې صدا هغه وی نه ادا واجب نه نه قضا بس منځ ختم شي ادا واجب نه ده قبل هغه مخوبونه کاوه او قضا واجب نه ده ادا ولی واجب نه ده ذکر رسول الله مبارک فرمایي لا صلاه الا بطهور نسې کېږي چې نسې کېږي څه کېږي قرآن کې الله وای فاغسلوا وجوهکم رسول الله مبارک فرمائی چې مفتاح د صلات الطهور دی نسې کېږي نه مونځ بغیر د طهور نه لا تقبلو معنا مونږ څه وکړله لا تصحو نو چې نسې کېږي څنګه کې نو ادا واجبه نه شوه دا داسې شرط دی چې دې نه بغیر کېږي نه یو هغه شرط دی چې هغې نه بغیر به که شرط منتفي شي نو کمال به منتفي شي یو هغه شرط دی چې د هغې نه بغیر بلکل کېږي نه دا هغه شرط دی که دا شرط حاصل نشو بلکل کېږي نه لکه پکي دپاره شرط دا دی چې بجلي وی داسې شرط دی نو که بجلي نه پکي به د چا پلاره ونه لقوي او روان به یې نه کړي دا داسې شرطونه دي ښه نو وایي چې ادا واجبه نه شوه نو قضا هم نه ده ځکه قضا خو فرع د ادا ده قضا فرع د ادا ده ادا واجبه نه شوه نو قضا څه دپاره کوي مالک دا وایي امام شافعي صاحب څه وایي هغه وایي دواړه واجب دي هم به ادا کې هم به قضا کې وایي ادا ولې واجبه ده د ما احمد دلیل وایي دی عاقل دی بالغ دی مکلف دی اهل دی او وقت پې راغی نو ادا وکړه او قضا ولې واجبه ده وی ادا صحیح شوی نه ده قادر په شرط دو نو سوال پې وکړه چې بیا فایده را ادا څه ده وی فایده یې دا ده که دغه وخت کې دی مړ شو ذمه به خلاصه شي مونځ دې وکړي که دې وخت کې مړ شو نو ذمه به یې سي بس الله ته ما دغه قدرت نو بل قدرت خو زما نه زما دغه قدرت و نو شافعي صاحب په نیز ادا او قضا دواړه زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک څه دی هغه دا دی چې قضا واجبه ده فقط ادا نشته بس لنډه خبره شو ادا واجبه نه ده او قضا واجبه ده ادا ولې واجبه نه ده شابه که ته عاقل دی مکلف دی او اهل نه دی عاقل بالغ دی خو اهل وقت هم پې راغی خو اهل نه دی اهلیت دې ته نه وایي چې بلاسونه او خپې روغ لري اهلیت دې ته وایي چې په وضو یا تیمم به قدرت لري مونځ یې صحیح کېږي نه حدیث زمونږ دلیل شو چې لا صلاة الا بطهور زما دلیل شو آیت زما دلیل شو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا امر د فرضیت دپاره دی بل حدیث مفتاح صلاة الطهور زما دلیل شو او دا خو نکره په سیاق د نفي کې ده یو ملزم نه صحیح کېږي بغیر د طهور نه
زما دلیل شو او قضا ولې واجبه ده که ته وې چې ادا واجبه نه شوه او قضا فرع ده چا ده لکه د ادا واجبه نه شوه نو قضا هم واجبه نه شوه نو مالک صاحب تیر وتی یو نفس وجوب دی یو وجوب ادا دی څه مې وویل یو نفس وجوب دی یو وجوب ادا نو قضا فرع د چا ده د نفس وجوب ده چې یو شی واجب شي او ته ونه کې نو قضا به کې یو شی واجب شي او ته ونه کې نو قضا به کې لکه ته بالغ شوې او مونځ دې ونه که نفس وجوب در باندې راغی بالغې او او دې نه که نو قضا به کې او که شی واجب شوي نی قضا نشته لکه ماشوم په هغه مونځ واجب نه دی نو که وې نه که قضا پې نشته نو قضا فرع د چا د مولانا صاحب نفس وجوب ته بالغې پتا نفس وجوب راغی او دې نه که نو قضا به کې او ماشوم باندې نفس وجوب پتا راغلی په هغه نفس وجوب نو قضا پې نشته او قضا فرع د وجوب ادا نه ده قضا فرع د وجوب ادا نه ده د نفس وجوب نو دلته خو نفس وجوب راغلی د وجوب ادا نشته مالک صاحب دلته نفس وجوب راغلی دی سړی مکلف دی سړی عاقل دی سړی اهل نه دی بس نورو هر څه چې دي نفس وجوب چې مونځ وقت داخل شو درته متوجه شو چې اقیم الصلاة نفس وجوب راغی ځکه قضا کوم او ته قضا فرع د ادا ده دا دې غلطه وې د نفس وجوب د وجوب ادا نه ده نفس وجوب پې راغلی نو حدیث زمونږ دپاره دلیل شو اوس یو خبره ده چې امام صاحب او صاحبینو خپل کور کې سره اختلاف و صاحبینو تشبیه بالمسولین به وکړي هسې به سر ښکته کوي او د مامزه هیئت به جوړ کړي او امام صاحب وایي تشبیه بالمسولین ضرورت نشته دی خو د امام صاحب رجوع ثابته ده د صاحبینو قول ده ښه په ډېرو ځایونو کې تشبیه شته لکه یو سړی دی او هغه په عمره کې ګنجی دی بلکل دا سر مکمل کوسه دی دلته یو ډاکټر و زموږ باباجي به ته علاج کوو ډېر ښه سړی و نیک سړی و کوسه و نه ګیره وه نه برید تو نه د سر ویښتو بلکل ویښته پې نو دا د خدای نعمت دی خیر سغبر الله بادله نه ورکوي نو هغه به ویک په سر ویک پېژنې که نه د ویښتو ټوپی به یې په سر ول د ویښتو یو قسم ټوپی په سر کې نو سر به دې نه ښکاري او ویښته پې وي نو ما ورته یو ځل ویې ډاکټر صاحب ته دا ویګ استعمالوې وی یو یاره بس دا ویښته نی نو ما ته وی شیخ صاحب یو خبره درته وی غسل خانه کې مې لمبل وی دې کې مریض راغی او اده زړه سپیشلیسټ و مریض راغی او په کور کې ټلی وهي وی ښځه راته وایي چې مریض مري چا به زر روزه وی ما چې ولېږه جامې اچوم د روزم وی جامې مې اچولې ښځه بار بار اوازونه کوي چې مریض مري نیکبخته شا به جامې زر بس ور واچوه زر روزه وی ما چې صبر وکړه ښځې دا شیږ دم په سر باندې دا ویږه وی ما ته وایي چې خدای دې ستا د دې ویښتو بیخ وباسي مریض مري میږ د روستو چېرته وادله خو نه دی روستو به کېدی وی ما ورته وایي چې ښه دی مریض به یا مري یا به نه مري خو که زه یې داسې ولیدم د ټکه مري وی به چې هغه د ملک الموت راغی که زه یې دغه ولیدم که نه د ټکه مري الحاصل خلاصه د خبرې مې څه کوله چې کم سړی عمره کوي نو او سر بالکل ویښته نه لري نو اب تشبیه بالحالقینو کې هسې به پې چاړه راکاږي یا کم سړی چې ګونګا او چاړه دی تاسو نه دی ویلې او هغه مونځ کې تلفظ نشي کولی هسې به شونډې راکاږي نو صاحبینو خبره مضبوطه ده امام صاحب رجوع ثابته ده دا مبحث یو ځل بیا ویما ما سوې فاقد الطهورین د امام احمد په نسبت باندې ادا به کوي فقط او قضا پې نشته دی ولې عاقل بالغ مکلف دی وقت پې راغی ادا شوه او شرط ساقط شو د قدرت پې نشته د شافعي صاحب رحمت الله علیه د مالک صاحب په نسبت باندې نه قضا شته نه ادا شته قضا ادا ولې نشته دقه دلیل وایي چې لا صلاة الا بطهور بغیر د اودس نه مونځ نه صحیح کېږي او قضا پې ځکه نه چې په قضا فرع د ادا ده چې ادا پې نشته قضا هم نشته او شافعي صاحب څه وایي شابه صاحب
هغه وی دواړه به کوي ادا به ځکه کوي عاقل بالغ مکلف اهل دی او وقت پرې راغی او شرط چونکې او قضا به ځکه کوي چې ادې صحیح شوې نه ده خو ما وی بیا دا څه فایده ده نو فایده مې درته ووایي چې په دا میانځ کې مړ شي زما به یې فارغه شي زمونږ د امام صاحب په نس قضا پې واجبه ده ادا پې نه ده واجبه ادا ځکه واجبه نه ده چې د عاقل بالغ مکلف خو دې منم وقت پرې راغی خو اهل نه دی اهلیت لا رسول الله مبارک او قرآن وضو شرط کړی دی اذا قمتم مې دلیل شو دا مې دلیل شو دا زما دلیل شو او الطهور څنګه دی مفتاح الطهور مفتاح الصلاة الطهور دا زما دلایل شو او د احمد نه مې جواب وکړو چې چونکې دا داسې شرط دی چې دا ساقطېږي نه نو څنګه ادا کې او د مالک نه مې جواب وکړو چې ته قضا فرع د ادا ده نه فرع د وجوب ادا نه ده بلکې فرع د چا ده د نفس وجوب نفس وجوب خو پرې راغلی دی ادا پې واجبه نه ده او د شافعي صاحب نه مم جواب وکړم چې شافعي صاحب دواړه پې ولې کې ادا صحیح کېږي نه او که ته وایې مړ شو دی ما به فارغوي نو چې مړ شو دی مکلف نه دی زه ورته دقه وخت کې دی اهل نه دی اهل نه دی نو الله به دې تپوس او پرسان به دې نه کوي بیا امام صاحب لومبې قول ده چې تشبیه بالمصلین به نه کوي خو د صاحبینو قول ده چې تشبیه بالمصلین به وکړي هغې ته رجوع ثابته ده اوس راشه مولانا صاحب چې ما راته کومه خبره وکړه نو دې جنجال نه به خلاصې یو قسم تسبیح دی تسبیح د کاڼي تسبیح دی وی که نه د عقیقو تسبیح وي د عقیقو د کاڼي تسبیح وي دغه تسبیح ځان سره ګرځوه که نه ذکر به هم پې کوې او هغه کاڼی دی په هغې تیمم هم والی شي په کاڼي تیمم والی شي که نه هسې نه چې ځان سره لوټه په بیګ کې ګرځې یا کاڼې په بیګ کې ګرځې هغه پیر صاحب ته چې مې دا ټول مسله ووې نو ما ته وی چې بس ټیک ته ادا واجبه نه ده امام صاحب مذهب دغه دی قضا وی قضا به وکړو چې ما وکتل لاس کې ورسره تسبیح وې خو سم 1500 تسبیح وې ورسره ما دا تسبیح د څه دي دا شیشه ده که کاڼې وی نه دا خو یو مرید اخیستې دي کاڼې دي مې کار وشو وهه پې تیمم سم خوشحاله شو د پیران صاحبان خو عباداتو کې تکړی په مستحباتو کې که نه سم خوشحاله شو بس هغه هم پې تیمم و ما وی راکه مالمه ما هم پې تیمم و خیر و خلاصه نو ځان سره تسبیح ګرځوئ تسبیحونه دغه مه کوئ ښه څنګ مه کوئ او کاڼي والا هم پکې ځان له ګرځوئ ځان سره نو بیا د ما هلته کې یو دغه دوست دی په مدینه شریفه کې نو ما ته وي تاله څه اخلم څه درته واخلم چې ستا خوښي مې کاڼي والا تسبیح راله لاړ شه حقیقو تسبیح میلاویږي هلته کې کاڼي والا تسبیح راوړه ماله نو په بیګ کې مې پرتې وي نو چې کله هم زه په سفر ځمه نو هغه تسبیح په هغه رکوټې بیګ کې ور واچوم کومه دې دارې غټې شړنګېدلې تسبیح دی را سره داسې نه شم ګرځولی هغه لږې درنې دي غټې دي که نه نا پرتې بس هغه راوباسمه او بس فامسحو بوجوههما او ضرب یضربو ضربا او بس تیمم هلکه څنګه خبره مې درته وکړله زه اوس مخکې لاړ شه نو دا مسله د چا وه د فاقد الطهورین دا هم لاړه څو خبرې لاړې هله یو احوال د رواتو دویم مې څه ووې مسله د اشتراط د طهارت د سجدې د تلاوت دپاره دریم مسله د اشتراط د طهارت د صلات الجنازې دپاره او څلورم مسله د فاقد الطهورین او پنځمه خبره معنا د قبول ٹھیک شو پنځه لاړې راشه شپږمې خبرې لره مسله د بنا مسله د بنا څه ته ویلې کېږي بنا دې ته وایي چې مونځ کې او د مانځه یو 2 رکاته دې کړي او دې کې د سړي اودس مات شي نو فقها وایي دې کې اوس اختلاف د علماو دی اختلاف د فقهاو دی زمون او د مالک صاحب پنیز به بنا کوي او د شافعي او د احمد پنیز به استیناف او اعاده کوي دوی امامان یو خوري دو بل خوري دا مذاهب برته بیانوم دا بلک ذهن کې ساته زمون او د مالک صاحب پنیز به بنا کوي بنا پیژن پوزې ته دې اسې لاس وینې توریه غوندې دی وکړي چې خلک ورباندې پوه شي چې ګنې پوزه نه وینه لاړې پنجابیان پروا نه ساتي او دا ښه رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې کوم شیطان وځي او د بل نه ووت نو ولې ورپورې خاندي ایضحک الرجل فاغسل مما یخرج منه حدیث رسول الله ولې خاندي
یو سړي نه مثال په طور بعد دل خو تا نه ځي که نه چې تا نه کم چې ودي بل پورې ولې خاندي دا ښکلې خبره نو پنجابیان په دې حدیث عمل کوي چې اوس یو سړي په مانځه کې دغه لوبه وکړي نو زموږ شریعت خو د پردې قایل دی نو پو دې ته لاس ونیسه توریه وکړه دوکه نه ده چا سره خبره کې او لاړ شه اودس به وکړي او چې اودس دې وکړه نو واپس راشه چې کم ځای کې د لمونځ پاتې دی هغه ځای کې به مونځ شروع کړي خیر وخلا که امام پسې ولاړې او په دوه رکعاتو د نه دغه لاړه څه ورته ویل کېږي هوا لاړه او کراله امام سے منځ خلاص کړی نو بس ټیک ته هغه ځای نه شروع کړو د لاحق منځ وکړه ځکه وروستني رکعتونه درته تللي دي د لاحق منځ وکړه د مسبوق مه کوه نو زمونږ او د مالک صاحب په نسب به بنا کوي او د شافعي او د احمد په نسب به څه کوي وایه هغه به دا کوي چې استیناف به وکړي اعاده به وکړي او منځ ختم شو اوس ګوره د هغوی دلیل دا حدیث دی لا تقبل صلاة بغیر طهور هغې وایي چې کله دی دا اودس مات شو نو بغیر طهور وی نو د مانځه نه ووتی مانځه نه ووتی دا چې کوم وخت کې ته روان یې اودس ته او بیا راځې دا د مانځه وقت نه دی ولې د مانځه وقت نه دی شابسې ځکه غیر طهور وقت دی فاسد وقت دی فاسد نو بنا په فاسد فاسد یې وروسته څنګه بنا کې هلکه خبره وزنداره ده دا چې کوم وخت کې ته اودس له ځې ورې تکرار د سره نن قصدن کوم نو بیا ورځ دغه ورو ورو به کمو تنګ نه شی په دې باندې خیر دا زما عادت دا دی چې یو هفته نیمه په هر کتاب کې زه هفته نیمه لږ تکرار کوم نن بخاري کې مې تکرار درته کم ورو ورو به کمیږي سمې وې چې دا کم وخت کې ته اودس ته ځې او راځې دا بغیر طهورین دی او رسول الله مبارک وی لا تقبل صلاة بغیر طهور دا د صلات وخت نه دی نو چې وقت د صلات نه دی او ته بیا وې چې نه دی نو فاسد وقت شو که نه نو وروسته بنا په فاسد څنګه بنا په فاسد خو فاسد دی داش دغه وقت جز د صلات نه دی بس دا ووایه دغه وقت جز د صلات ځکه صلات ته اشتراط ته طهارت دی په دې حدیثو دغه جز نه دی نو چې جز د صلات نه دی نو بنا په څنګه کې دا غوی دلیل دا دی او د دویم دلیل یې څه دی دویم یو خبره ده که یو سړی په زمونږ په نس څه دی زمونږ دلیل وره زمونږ په نس باندې دغه وقت جز د صلات دی زمونږ په نس دا وقت چې دی واقعي جز د صلات مونږ هم ورته نه وایو هم ورته جز د صلات نه وایو مونږ هم ورته جز د صلات نه وایو بلکل نو چې هر کله جز د صلات نه دی نو بیا ولې تاسو وروسته به بنا کوئ نو ما وی چې ما قیاس هم ستا تقاضا کوي په دې حدیث کې قیاس کې خو ما سره نص راغلی دی په هغه نص باندې عمل کوم ما سره نص راغلی دی په هغې عمل کوم هغه نص څه دی وویره په دارقطني کې روایت دی د ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه او د ابن عباس یاد دی ما ته غوږ ورته کېده دارقطني کې د ابو سعید خدري او د ابن عباس روایت دی الفاظ یې څه دي الفاظ دادی من زرعه قیء او رعاف او مزی او قلس سو سیدونه شو سلور سیدونه شو بلکې من عرضه دی او ځای کې بلبل من اصابه دی دا من اصابه قیء ملء الفم قیو کی ملء الفم دې کې په تفصیل راځي چې په کم قیو داس ماتېږي من اصابه قیء او رعاف پوزه ماتش او مزی مزیت لاړه او قلس قلس دانه ماته شو دانه نه پیپ راوته فلینصرف دا سړی دی راوګرځي ولیتوضأ او دستی وکي ثم ليبني على صلاته فمنذ بنوكي وهو في ذلك لا يتكلم او دې کې به خبرې نه کوي ما سره حدیث موجود دی بل جواب مې درته وکړه که ته سوال وکړې چې دا د مانځه وخت نه نو خبرې پکې ولې بندې دي دې وخت کې به خبرې نه کوې که خبرې دې وکړې مونځ دې لاړ بیا بنا نه شي کولی نو به موږ دا سوال کوي چې هر کله ته وایې چې دا د مانځه وخت نه دی شافعي صاحب او احمد مونږ ته وایي بلکل نه دی دا جز د صلات ځکه زمان په حدیث باندې عمل دی چې لا صلات الا بطهور بلکل نه دی نو چې نه دی بنا پې څنګه کې
او چې نه دی خبرې پکې ولې بندې دي دا مو وایه بیا ما سره نص موجود دی خلاف القیاس قاعده خو همدقه ده د حدیث ته موتې ده نص څه شی دی د ابو سعید خدري د ابن عباس کوم ځای کې دی په دارقطني کې سنن د دارقطني اڅه الفاظ دي من اصابه قیء او رعاف پوزه ماته شي او مزي لاړه شي او قلس دانې نه پی پوزي فلینصرف راودې ګرځي وليتوضا او دستې وکي ثم ليبني على صلاته په مانځ دې بنا وکي وهو في ذلك لا يتكلم نو ما سره حدیث موجود دی او دا لفظ پکې راغی چې خبرې به نه کوي تاسو پوه شئ په خبره دا زما لپاره دلیل شو اوس په مولانا صاحب یو خبره درته وکړم څوک وایي دا ضعیف دی دا حدیث به راځي په خپل ځای کې ترمذي کې روان دی خو الفاظ جدا دي قلسن پکې نشته نو دا حدیث ضعیف دی بعض حضرات وایي مولانا صاحب دا طبرانی کې په متعددو طرقو دی سمې وي طبرانی کې معجم کبیر د طبرانی کې په متعددو طرقو دی نو حسن ته جوړېږي معجم کبیر د طبرانی کې په طرق متعدده او د نصته جوړیږي لکه حسن ته جوړیږي دا یو جواب بل په مصنف د عبدالرزاق کې د ابن ابي مليكه مرسل دی په مصنف د عبدالرزاق کې د ابن ابي مليكه مرسل سند مضبوط دی خو ته خو مرسل دی مرسل پیژندل دي کنه چې صح الشابه سه اغا مراسیل د ابن ابي مليكه بالاتفاق حجت دی اسقه دی مراسیل د ابن ابي مليكه سه دی لکه شابه سه بالاتفاق او یو بلم درته وي په مصنف د عبدالرزاق کې مسند مشتو رجال ثقات دی ابن جريج عن ابيه ولا سند دی ما بیگام کتل دی ابن جريج عن ابيه ولا سند دی اغا مضبوطم دی روات ثقاتم دی او مسندم دی ما حواله درته خلاصه شو خبره په دارقطني می حواله درکړه په دارقطني کې ثقاتم دی راویان او مسند هم مذکور دی او اے مولانا صاحب دغه آثار د صحابه مونږ سره په بنا کې دا خو حدیث مرفوع دی او ما سره آثار د صحابه مشتا په دارقطني کې د ابن عمر اثر شته د بنا والا په بهقي کې مشته په دارقطني کې او بهقي کې د ابن عمر یو خبر مې ته کړې و کته وی چې خو موقوف دی نو ما ویلو چې موقوف دوه قسمه دی یو ته مرفوع حکمي و یاد دی نو دا په عقل دا بنا ولا نه معلومیږي دا خو د ابن عمر قول دی خدا په عقل نه معلومیږي په عقل خو چې بس مونږ ختم شو دوباره وکا او ابن عمر هغه صحابي دی چې د اهلی کتابونو نقل هم نه کوي نو په عقلم دا مسله نه معلومیږي هغه د اهلی کتابونه نقلم نه کوي نو د ابن عمر دا موقوف څه شو لکه حکما مرفوع شو اوس براشه مولانا صاحب دا مبحث دوباره درته وایم زمونږ او د مالک صاحب پنځ به بنا کوي او د شافعي او د احمد پنځ باندې با استیناف او اعاده به کې نه وي به کوي دا وی دلیل دا حدیث ته چې دا کم وخت کې دا منځ او دست مات شو دا وخت د منځ نه دی ولی حدیث دلیل شو نو چې دا وخت دا د منځ حالت نه دی وخت مو آیا دا حالت یا وخت هم ویل شي دا د منځ نه دی نو دی وخت منځ فاسد شو وخت نه لري نو بنا په فاسد باندې سوي فاسد ای پرستو پسینګ بنا کې مولانا صاحب مونږ او مونږ سوایو مونږ هم وایو چې دا وخت د منځ نه دی دا حالت د منځ نه دی نو کتره باندې سوال کوي چې بنا په ولې کې او دویم سوال لا باندې دا کوي چې د منځ وخت نه خبرې پکې ولې باندې دي نو ما دا غي جوابونه وکړل چې دا ثابت دی په نص خلاف القياس او نص کم یو دی نص ما تاسو ته په معجم کبیر د طبرانی کې د ابو سعید خدری او د ابن عباس ته من اصابه قيء او رعاف او مزي او قلس فلينصرف وليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم دوله جوابونه شو او کته چې دا حدیث ضعیف دی ما څه جواب درته وکړ ما اوه چې دا حدیث ضعیف دی او په معجم کبیر د طبرانی کې په طرق متعدده او منقول دی درجه د حسن ته رسیږي
دا یو جواب. دویم جواب مې څه وکړه ما ویل په مصنف د عبدالرزاق کې دا د ابن ابي ملیکه نه مرسل دی سند یې مضبوط دی که ته مرسل دی ما مراسیل د ابن ابي ملیکه د سعید ابن مسیب بالاتفاق قبول دی. او دریم مې خشته جواب دله درکا مې په دار قطني کې د ابن جریج په سند صحیح هم دی مسند هم دی. او بل مې څه ووې ادا چې د ابن عمر موقوف روایت پکې شته په بیهقي او په دار قطني کې د بنا او که ته وایې هغه خو موقوف دی موقوف خو دلیل استشهاد کې نشي پیش کولی تایید ده به پیش کې نو زه موقوف دی خو حکمن څه شی دی مرفوع حکمن مرفوع دی ته و چې صحابي داسې قول و چې عقل وریله پکې دخل نی او صحابي اخذ د اهل کتابو نه نه کوي نو ابن عمر اخذ د اهل کتابو نه نه کوي بیا به مونږ وایو چې د هغوی نه نقل کړی او د ری او د عقل سره دې تعلق عقل خلاف دی دا مرفوع حکمن شو. نو مرفوع حکمن مې هم دته پکې قاعده کې اجرا وشو انشاءالله پوه شوې. نو دا سویمه مسله وه شپږمه باقي به خبرې ګرانې دي په دې اکتفا وکړو نو صحیح ده ښه باقي به درته انشاءالله العزیز بیا ووایم. اوس ترمذي جلد ثاني راواړوه شابه سي ترمذي جلد ثاني راواړوه